احادیث راجح دي مسأله په خپل لنډه ختميږي نو د تقلید د دین بنیاد ده لدی وجنه د تقلید مسأله اهمه ده ما د تقلید په مسأله کې ډیره خواري کړې ده چې په اسانه انداز باندې مرګري ور باندې پوي شي نو د الله پاک په توفیق خو په اسانه انداز به ماهیت او کنه د تقلید ته ورسیږي چې دا تقلید څه شی دی نو ګوره اول معنا لغوي زده کوي د تقلید ماده قلاده ده تقلید صيغه د مصدر ده د باب د تفعیل نه دا قلاده معنا لغوي نه ده دا مې درته ماده کړه د تقلید ماده څه شی ده قلاده دا سی ونه وایي چې تقلید په لغت کې قلاده ته وایي دا سی مو وایي تقلید خو باب تفعیل ده کنه مزید ده تقلید نو قلاده د تقلید ماده څه شی ده قلاده اوس معنا لغوي څه شی ده تقلید جعل القلاده في العنق دغه معنا لغوي ده دا جعلو چې پکې راشي د متعدی معنی یو کې جعل القلاده في العنق بس دا یو معنا لغوي شو معنا لغوي یو ده جعل القلاده في العنق خدا لغوي معنا دا به تقسیمیږي دوه وته ځکه د قلاده معناګانی دوه دي قلاده هار تم وای او قلاده پړی تم وای دا پټه او پړه چې حیوان ته د غاړه کې اچولې دې تم قلاده وای او دا هار چې انسان په غاړه کې اچولې دې تم قلاده وای نو جعل القلاده کله د قلاده معنا په پړی او په پټه کیږي او جعل القلاده کله د قلاده معنا په هار کیږي نو جعل القلاده في العنق بس معنا یو ده جعل معنا لغوي یو ده خدای دې معنا لغوي بیا دوه معناګانی دي ځکه د قلاده دوه معناګانی دي کله قلاده په معنا د هار سره راځي او کله قلاده په معنا د پړی او د پټي سره راځي نو کوم معنی هار کې جعل القلاده في العنق خپل ځان یا بل چاته هار په غاړه کې اچول دلته می دوه کسر ته یاد کړ خپل ځان یا بل چاته جعل القلاده في العنق خپل ځان یا بل چاته هار په غاړه کې اچول هر خلک ځان تم غاړه کې اچي بل تم غاړه کې اچي د دې وجنه می دا دواړه درته یاد کړ او کدا قلادی معنا په پړی او په پټو کې نو بیا به معنا دی جعل القلاده في العنق بل چاته پړې په غاړه کې اچول دا څنګه چې ځان تم جعل القلاده في العنق څه معنا بل چاته پړې په غاړه کې اچول پړې به تاسو نه لیدل د ادم نه تر دې دمه چې چا ځان ته غاړه کې اچولې پړې خلک بل چاته غاړه کې اچي او هر کله ځان ته اچي کله بل ته اچي نو معنا لغوي یو ده او پښتو کې بیا د دې قلادې دوه معناګانې دي نو لکه لغوي معناګانې چې دوی اولا معنا شو جعل القلاده في العنق دلته د قلادې معنا په پټي وکا په پړي جعل القلاده في العنق بل چاته پړې او پټه په غاړه کې ور اچول دا معنا په حدیث کې راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حضرت عائشه رضی الله عنها فرمای بخاری کې حدیث ده انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه د پیغمبر علیه السلام د حج د څارویو د پړی او پټی شکم دي انا فتلت د ما پیرلی دي ما په خپل لاس جوړ کړی دي هغه پړی او پټی د قلایدو د هدیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو ثم قلدها رسول الله صلی الله علیه وسلم بيديه به پیغمبر علیه السلام دا پړی او پټی په خپل لاسونو دا د حج او د عمرې څارویو ته ور اچولې دي نو ګوره دلته قلدها دلته د تقلید څه معنا ده جعل القلاده في العنق پیغمبر علیه السلام دا پړی او پټی د دې څارویو غاړو ته په خپل لاس ور واچولې نو دا معنا لغوي ده د بخاری کې راغله جعل القلاده في العنق حیوان یا بل چاته پړې او پټه په غاړه کې ور اچول او دا د هر معنا راغلی ده حضرت عائشه رضی الله عنها په بارک راضی استعارت من اسماء قلاده حضرت عائشه رضی الله عنها د حضرت اسماء رضی الله عنها نه قلاده په سوال باندې وغوښته نو ګور دلته قلاده په معنا د هار ده نو جعل القلاده في العنق یعنی خپل ځان یا بل چاته هار په غاړه کې ور اچول خلاصه باندې پوه شو ان شاء الله نو ما درته په معنا لغوي کې مختصره خبر وکړه چې تقلید د دې ماده قلاده ده د دې وروسته معنا لغوي یو ده جعل القلاده في العنق بیا د قلادې دوه معناګانې دي پړې او پټه دا یو او هار د دویمه
نو لکه دو معناګانې چې وی لغوي جعل القلاده فی العنق بل چاته پړې او پټه په غاړه کې ورچول جعل القلاده فی العنق ځانته یا بل چاته هار په غاړه کې اچول نو دو لغوي معناګانې شوي ښه جعل القلاده فی العنق او جعل القلاده فی العنق قلاده په معنا د پړی او قلاده په معنا د هار یو دریمه معنی هم دلته زده کوي کشاف اصطلاحات الفنون هغه کې د تقلید تعریف لیکل دی اتباع الانسان غیره نو د تقلید په تعریف کې اتباع ذکر کړی دی اتباع پیروي ته وایي نو تقلید پیروي ته وایي نو لغوي معناګانې درې شوي جعل القلاده فی العنق خپل ځان یا بل چاته هار په غاړه کې اچول جعل القلاده فی العنق بل چاته پړې په غاړه کې ور اچول درېمه معنی څه ده اتباع الانسان غیره یعنی پیروي دا درې لغوي معناګانې شوي د تقلید په اصطلاح کې تقلید چاته وایي په کتابونو کې چې کوم تعریفونه لیکل شوي دي ان شاء الله یو لس تعریفه به پر روان درس کې درته ذکر کړم د دې لس واړو تعریفونو خلاصه درته نن ذکر کوم ځکه چې هغه لس واړه قیل او قلنا چې پکې وایو نو بیا به د خادمي قیل او قلنا اصل مقصد به پاتې وي او خو اصل مقصد چې په مقصد پوه شئ نو بیا به په هغه تعریفونو خپله پوه شئ ګوره تقریبا ان شاء الله چې لس تعریفه به درته را روان درس کې ذکر کوم خو د دې لس واړو خلاصه نن واوره د تقلید په تعریف کې اووه قیده زده کړه نو بس د تقلید په حقیقت به کما حقه پوه شئ تقلید څه ته وایي په اجتهادي مفتا به مسائلو کې بغیر د مطالبه د دلیله د داسې مجتهد د خبرې منل چې دغه مجتهدواله په دلیل شرعي سره ثابت وي او د هغه مذهب اصولا و فروعا مکمل مدونی او د هغه مذهب مقلد ته په تواتر سره را رسیدلی شپږ شو کنه کوو شو ګوره په اجتهادي دویم مفتا به مسائلو کې بغیر د مطالبه د غیر مجتهد د پر دا یو ټکی رانه دلته پاتې په اجتهادي دا یو قید مفتا به مسائلو کې د غیر مجتهد د پاره بغیر د مطالبه د دلیله د داسې مجتهد د خبرې منل چې دغه مجتهدواله په دلیل شرعي سره ثابت وي شپږم د هغه مذهب اصولا فروعا مکمل مدونی او د هغه مذهب مقلد ته په تواتر سره را رسیدلی وي نو دې ته ویلی شي تقلید صحیح شو تقلید ګوره اوس خلاصه وایه ښه زده که دا اووه قیده دي په اجتهادي مفتا به مسائلو کې د غیر مجتهد دپاره د داسې مجتهد بغیر د مطالبې د دلیله د داسې مجتهد د خبرې منل چې دغه مجتهدواله په دلیل شرعي سره ثابت وي دغه مذهب اصولا فروعا مکمل مدونی او دغه مذهب مقلد ته په تواتر سره را رسیدلی دا اووه قیده شو د دې اووه قیدونو د هر قید تشریح واوره نو بیا به په دې تعریف ښه پوه شي اول قیده په اجتهادي مسائلو کې په اجتهادي مسائل پنځه دي اول مسائل غیر منصوصه دویم مسائل منصوصه متعارضه دریم مسائل منصوصه مجمله څلورم مسائل منصوصه محتمل التاويل او پنځم مسائل منصوصه غیر متعینه الاحکام دغه پنځه اجتهادي مسائل دي نو په دې کې تقلید کیږي اول مسائل غیر منصوصه لك الله پاک فرمای قرآن کریم کې انما الخمر والمیسر شراب او قمار د دې حکم خو الله قرآن کریم کې ذکر کړو انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان د شراب حکم قرآن کې صراحتا راغی نومي راغی خو د بنګ حکم په قرآن کې صراحتا نشته د بنګ حکم لدی وجنه په بنګو کې بنګ شراب دي کنه دي امام شافعي وای بنګم شراب دي كل مسکر خمر امام ابو حنیفه وای نه شراب خو النی من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد وای خام شیره د انګورو او دا خو د انګورو شیره نه ده او كل مسکر خمر کې
بیان د حکم کوي پیغمبر علیه السلام، بیان د ماهیت نه کوي. تعریفونه خو پیغمبر علیه السلام نه بیانوي، تعریفونه خو اهل لغت بیانوي. پیغمبر علیه السلام حکمونه بیانوي. دا اختلاف په دې کې راغی. بهر تقدیر د بنګو د پوډرو حکم، اوس قرآن کې د بنګو لفظ نشته. بنګو ته په عربی کې خپل نوم اخلي البنجو، او دارنګه د پوډرو حکم په قرآن کې صراحتا نشته. نو دا به په دې شرابو قیاس کیږي. کل مسکر خمر، هر مسکر خمر ده. نو چې پچا کې سکري نو داغه حکم به داسې وي لکه حکم د خمرو. نو عرض مې دا چې دا مسائل غیر منسوسه دي. د پوډرو سکل حرام دي، د پوډرو نوم قرآن او حدیث کې نشته. د چرسو سکل حرام دي او د چرسو نوم قرآن او حدیث کې نشته. او دا نوې نوې نشي چې مختلف را پیدا کیږي مختلفه، نو چې دا مختلف نشي ورځ په ورځ نوې را پیدا کیږي، دا نومونه خو قرآن او سنت کې صراحتا نشته. نو دا به دې ته مسائل غیر منسوسه وي، دا به قیاس کوي په خمرو. یا درته بل مثال پیش کما. مشهور حدیث دی اصول شاشی کې تاسو اوریدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، کله چې مچ ستاسو د یو کس په لوخي کې وغورځيږي، فمقلوه، نو دا پکې خو ډوب کړئ. فان فی احد جناحیه الداء، د دې په یو وزر کې بیماری ده، وفي الاخر دواء، او په بل کې دوايي ده. نو دا پکې خو ډوب کا، نو دا هغه د بیماری والا وزر مخ کې کوي، هغه د داء والا وزر او د دوا والا وزر اوچت نیولې. نو ته پکې پوره ډوب کا چې دا او دوا سره یو ځای شي، نو بیا به تاسو نقصان نه رسي. اوس د مچ ډوبېدل په اوبو کې راغله. د مچ په شان نور حیوانات چې د مسائل نه لري، روانه وینه نه لري، لکه د مچیو مختلف اقسام دي. د شاتو مچي دي، د نوري چچونکي مچي دي، مختلفي مچي دي. دا رنګ هر هغه شی چې د مسائل نه لري، روانه وینه نه لري، نو د دوی حکم قرآن او سنت کې صراحتا نه دی راغلی چې کدا په اوبو کې وغورځيږي نو دې سره به څه کوو. نو د دې نورو په باره کې خو د دا او د دوا ذکر نشته چې د دوی په یو وزر کې هم دا ده او په بل کې هم دوا ده. له دې وجې نه دا ډوبېدل به د دوی په باره کې نه چې ته موچیم په پیاله کې ډوبه کې، ځکه چې هغې په د وزرو په باره کې د دا او د دوا خبره نشته. البته که ډوبه شوه نو اوبه نجسې دي که نه، نو دا قیاسیږي په مچ. مچ چې دې ډوب کړو اوبه نه دي نجسې، نو چې مچۍ دې پکې ډوبه کړه هم اوبه نه دي نجسې. نو ګوره دا حکم صراحتا نشته، صراحتا نشته. داسې نه وایو چې نشته. د وهابیانو د اعتراض نه ځان بچ کوئ. وهابیان وایي تاسو وایي قرآن او سنت کې ټول دین نشته، داسې موږ نه دي ویلي، صراحتا نشته. صحیح شو؟ دا د قیاسا پکې شته خو صراحتا نشته. نو دا مسائل غیر منسوسه دي. زه الفاظ هم داسې وایم که نه چې صراحتا نشته. نو تاسو به هم د صراحتا لفظ پکې یادوئ چې وهابیان در باندې اعتراض ونه کړي. ټول دین قرآن او سنت کې دی، خو څه صراحتا څه تعلیلا. اوس د مچ ذکر صراحتا دی، د موچۍ ذکر تعلیلا دی، د شرابو ذکر صراحتا دی، د بنګو د پوډرو ذکر تعلیلا دی. نو قرآن او سنت کې ټول شته خو څه صراحتا څه تعلیلا. دا مسائل غیر منسوسه. دویم مسائل منسوسه متعارضه. قرآن نم درته مثال پیش کوم او احادیث نم درته مثال پیش کوم. قرآن کریم کې الله پاک د کونډې په باره کې فرمایي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج. والذین یتوفون منکم، هغه خلق چې وفات شي ستاسو نه، ویذرون ازواجا، او دا غوینه خزي پاتې شي، کونډې خزي، وصیة لازواجهم، دا بد دي کونډو د پاره وصیت کوي، متاعا الى الحول، د متاع وصیت به ورته کوي تر یو کال پورې، غیر اخراج، دا خزه به د یو کال پورې د کور نه نوځي. نو د کونډې عدت یو کال شو. ګوره قرآن کې راغله چې یو کال عدت دی. د دې په مقابل کې بل آیات دی، الله پاک فرمایي یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، نه 4 اشهر و10 ولا آیات. څنګه آیات دی؟ والذین یتوفون منکم یتربصن ب4 اشهر و10. خزه به ځان سره یاد کړئ، زه خو حافظ نه یم، خو دغه 4 اشهر و10 څلور میاشتې او 10 ورځې. بل آیات کې 4 میاشتې او 10 ورځې عدت شو، یو آیات کې یو کال عدت شو.
نو دا مسائل منصوصه متعارضه دي. صحیح شو؟ آیاتونو کې تعارض راغی. دا سنجان شیخ صاحب رحمه الله تقریر به موریدلې وای زه کالج ته تللی وم، یو سپینګیری دی او سور څادر یې په سره اچولی دی، لګیا دی، خلک قرآن او حدیث نه مني، امام صاحب پسې روان دي. وای واته وارې دا خبره وکړه، و اخر ما ورته ویلې چې د قرآن په ټولو آیتونو عمل پکار دی که په بعضو؟ وای غلی شو. وای بیا مې ورته ویلې، و اخر مې ورته چې په ټولو به پکار یې که نه؟ وایو نو ما په ټولو کې خدا د یو کال د عدت والا هم شته، نو په دې عمل پکار دی. نو وای بیا غلی شو. نو اوس به دا تا ته مجتهد ښیي چې دا د یو کال والا منسوخ دی او دا د 4 میاشتو 10 ورځو والا دا ورته ناسخ دی. دا منسوخ او ناسخ به درته مجتهد ښیي. دا به درته وروسته بیانوم، خدا مې په قرآن کې درته مثال پیش کړو. مسائل منصوصه متعارضه، ظاهرا پکې تعارض دی. او په احادیثو کې به مختلف بابونه تاسو ګورئ. که څوک لوی دوره کې وي نو تاسو به د ترمذي په اول جلد کې کتلی وي. ترمذي اول جلد کې دواړه طرف ته باب لګيږي، باب الوضوء مما مسته النار، باب ترک الوضوء مما مسته النار، دواړه باب هم پکې بلیدلی. باب رفع الیدین، باب ترک رفع الیدین. د ترمذي په بعضو چاپونو کې باب ترک رفع الیدین هم شته، په بعضو چاپونو کې دا باب نشته، خو حدیث شته د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. په ابو داود کې دا دواړه بابونه دي. همداسې په سزا د احادیثو په کتابو کې دا مسائل منصوصه متعارضه. دریم قسم مسائل اجتهادیو کې اول مسائل غیر منصوصه شو، دویم مسائل منصوصه متعارضه، دریم مسائل منصوصه خو مجمله. قرآن کریم کې راغلي دي خو مجمل دي. لکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا، یو دو درې مثال درته پیش کوم. مسائل منصوصه مجمله، الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، اے مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه، چې کله تاسو لمانځه ته ودرېدئ. نو اذا قمتم الى الصلاه دلته فعل ذکر شو، او د قرآن اسلوب ته چې نظر وکړو نو کله کله داسې وي چې ذکر د فعل وي، مراد هم ترېنه دا فعل وي. دویم کله ذکر د فعل وي، مراد ترېنه دعوه د فعل وي. دریم کله کله ذکر د فعل وي، مراد ترېنه اراده د فعل وي. قرآن کریم کې چې فعل ذکر شي نو معناګانې درې دي. کله کله ذکر د فعل وي، مراد ترېنه نفس فعل وي، لکه فغسلوا وجوهکم، ذکر د فغسلوا دی، مراد هم ترېنه وینځل دي. او کله کله ذکر د فعل وي، مراد ترېنه دعوه د فعل وي، لکه الله پاک فرمایي لا تزکوا انفسکم، د خپل ځان تزکیه مه کوه. د تزکیې نه منع نه ده، د دعوې د تزکیې نه منع ده، دعوه د تزکیې مه کوه. دریم کله کله ذکر د فعل وي، مراد ترېنه اراده د فعل وي. نو په دې آیات کې اوس د آیات مجمل دی. اذا قمتم الى الصلاه دلته ذکر د فعل شو، نو آیا د دې فعل نه نفس فعل مراد ده، کده دینه دعوه د فعل مراد ده، او کده دینه اراده د فعل مراد ده؟ نو دا په آیات کې صراحتا اوس نه دی راغلی چې د دینه به څه شی مراد وي. نو دا به مجتهد راځي د نور دلایل پرانا کې هغه به تا ته معنا مراد ذکر کوي چې دلته اراده د فعل مراد ده. اذا قمتم الى الصلاه د دې معنا درته کوي چې کله د اراده د لمانځه وکړه، دا د ارادي ذکر خو صراحتا نشته کنه، دا درته چاره پیدا کړو مجتهد. دویم دا یو مثال شو. دویم امدی آیات کی ورسته الله پاک فرمایي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا مخ وینځه. نو د مخ وینځل خو ټیک ده، دا فرض شو، لیکن مخ د کم ځای نه تر کم ځای پورې ده. نو په بیان د مقدار کې اوس د آیات مجمل ده. د دې اوس په فقه کې موږ په قدوري کې وایو چې د دې ویختو د پیکی نه شروع د دې ځنې تر لاندې پورې الی تحت الذقن، او بیا په دې غوږونو کې د دې صدغین وینځل هم پکې ضروری دي. نو د یو غوږ د دې شحمت، د یو غوږ د نرمۍ نه شروع د بل غوږ تر نرمۍ پورې. دا اوس قرآن کې صراحتا نه دی راغلی چې د یو غوږ د نرمۍ نه د بل غوږ تر نرمۍ پورې، او د دې پیکی د بیخ نه د ځنې تر لاندې پورې. دا قرآن کې صراحتا نشته. قرآن په بیان د مقدار کې مجمل دی. دا مجتهد درته بیانوي او د ځان نه بیانوي. ما اوس درته وروسته تحقیق کوم، خو زه اوس دلته اجمالي دا زده کوئ. دا دویم مثال مسائل منصوصه مجمله. فغسلوا
مسائل منصوصه نه ده خو په بیان د مقدار کې مجمل ده. یو دریم مثال درته پیش کوم. مشکات شریف کې د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو حدیث ده مرفوع روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا ركع احدكم چې کله یو کس تاسو رکوع کی فقال في ركوعه نو د خپل رکوع کی وای سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه. یو سړی چې رکوع کی او د خپل رکوع کی سبحان ربي العظيم 3 ځلې وای نو د رکوع تام شو، د رکوع پوره شو. وذلك دا 3 ځلې ویل ادناه د ادنا مرتبه ده. خاوس دی حدیث کې راغله چې 3 ځلې ویل ادنا مرتبه ده. خکه 2 ځلې دی ویلې رکوع دی وشو کنه ادنا خو 3 شو. نو د ادنا نه خو خکته بل مرتبه نه کنه. نو دا که 2 ځلې سبحان ربي العظیم ویل منځ دی کیږي کنه. که یو ځلې سبحان ربي العظیم وی نو المنځ دی کیږي کنه. نو په دا حدیث مجمل دی وستلته. نو دلته بوس مجتهد راځي او تاسو ته په مشکات کې نقطه لګي وذالک ادناه ای ادنى الکمال. ادنى الکمال دا د چې 3 ځلې وای ادنى الکمال او چې د 3 نه د کم کړو ام منزل وشو خو د کامل ونه شو. ادنى الکمال 3 ځلې دی. نو دا د الکمال نقطه چې په مشکات کې ته ګوري دا مجتهد را فهمولې ده. ذالک ادناه د نور الدلائل پرانا کې. نو که مجتهد نه وي نو د دې حدیث ظاهر معنا خدا ده چې 2 ځلې سبحان ربي العظیم نه دی جایز او یو ځلې سبحان ربي العظیم نه دی جایز. دا آیا حدیث خو مجمل دی نو 2 ځلې یا یو ځلې سبحان ربي العظیم جایز دی که نه دی جایز؟ حدیث مجمل دی. مجتهد راځي او دلته تقدیر لګي ادنى الکمال. نو تا ته خبره په ذهن کې درکې چې 3 ځلې ادنى الکمال دی او د دې نه کم هم جایز دی. بیا خپل دلایل لري وي هغه دلایل زیات درته نه دي خو صرف درته مثالونه بیانوم. نو دا مسائل منصوصه مجمله دي ان شاء الله چې پرې پوه شئ. بل مثال درته ذکر کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث کې راځي خزه دا بل مثال دی به در باندې ډیریږي. اول مسائل اجتهادي مسائل څو شو؟ 15. اول مسائل غیر منصوصه. دویم مسائل منصوصه متعارضه. دریم مسائل منصوصه مجمله. مجمله باندې خو پوه شئ. څلورم مسائل منصوصه محتمل التأویل. د دې خو مشهور مثال د اصول شاشي چې تاسو وایي نو 3 قروء مثال دی. د مطلقي عدت 3 قروء دی. يتربصن بانفسهن 3 قروء. مطلقه به انتظار کوي 3 قروء 3 قروء. 3 قروء دا مسأله منصوصه ده خو محتمل التاویل ده ځکه د دې معناګانې 2 دي. امام شافعي رحمه الله فرمایي د قروء معنا د طهرونه. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي د قروء معنا د حیزونه. نو دا معناګانې مجتهدین بیانوي او غیر مجتهد بیا د مجتهد پر راهنمایي کې ور باندې عمل کوي. نو په دې کې به تقلید کوي ځکه ته مجتهد نه یې. 5 قسم مسائل. مسائل منصوصه غیر متعینه الاحکام. 5 قسم مسائل منصوصه دي خو غیر متعینه الاحکام. لکه الله په قران کریم کې فرمای اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. کله چې تل مانځه ته ودرېدئ فاغسلوا وجوهكم نو مخونه وینځئ. دلته حکم راغلو. بل ځکه الله پاک فرمای و اذا حللتم فاصطادوا. چې کله د احرام نه فارغ شوي نو ښکار وکړي. نو څرنګه حاجیان ښکار نه کوي؟ حاجیان ډایرکټ راځي د اسلام آباد په ایرپورټ کوزيږي. پکار دی چې د اسلام آباد د ایرپورټ نه وروسته هغه څنګ کې ځنګل دی نو هغه ځنګل ته ننوځي او ښکار وکړي که نه ځکه الله پاک حکم کړی دی و اذا حللتم فاصطادوا. چې کله د احرام نه فارغ شوي نو ښکار وکړي. او اوس چې حاجیان راشي د پیښور او د اسلام آباد په ایرپورټ کوشي ډایرکټ کور ته ځي ښکار نه کوي. پکار دی چې تیرا او دی غرونو ته لاړ شي اول ښکار وکړي. نو ښکار ولې نه کوي؟ الله حکم کړی چې ښکار وکړي او تاسو ښکار نه کوئ. او بل آیات کې بیا په عمل کوي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. چې لمانځه ته ودرېدئ نو مخونه وینځئ. په دې عمل کوي او په هغې نه کوي. دواړه آیتونه دي. نو ګوره دلته دا ټیک د مسأله منصوصه ده
خو غیر متعینه الحکم ده دلته مجتهد حکم لګی چې فقسلو کې امر د فرضیت د پاره دی او فسطادو کې د اباحت د پاره دی دا حکم مجتهد ولګولو هغه به د حکمونو خپل دلیل لري به دلیل نه لګی دلیل لري هغه خپل دلایل به تاسو به ویلی وي په اصول شاشو په دې کتابو کې دا دلایل به ویلی دي خو به هر تقدیر دا غیر متعینه الحکم مسأله ده مجتهد د حکم لګولو چې ګوره دلته ګناګاری کې الته نه ګناګاری کې ځکه دلته امر د فرضیت د پاره دی الته امر د اباحت د پاره دی نو دا مباح دی او دا فرض دی دا حکم مجتهد لګی قران کې نه دی راغلی چې دا مباح دی دا فرض دی فرض مباح قران کې نشته لدی وجنه خو کله کله وابیان مون په دې کې ډیر سخت راګیر کو نو وابیان حتی ځان کافر کوي خو مسلمانې نه چې ورته وای چې دا د فرضون ټکه ماته قران کې وخایا وای فرضون ویل بدعت ده یو شی ته فرض ویل بدعت ده به چې ورته وای چې الله پاک وای کتب علیکم الصيام دلته څنګه الله پاک او ان الله فرض علیکم قیام صيام رمضان الته پیغمبر علی السلام وای فرض چې فرض ویل بدعت شو به خو د پیغمبر علی السلام بدعتي کې نو وای زه کافر دي شمه خو حنفي کېږم نه لدی وجنه خو کله کله تاسو توابیان وای دا وابي ولې نه حنفي کېږي نو ولې حنفي شي قادیانی کېږي ولې نه هغه قادیانی کېږي او هغه پرويزي کېږي هغه هم داسې په ترقۍ روان دي په مراتب د ضلالت کې نو اذا قمتم الى الصلاه ګوره دا مسائل منسوسه دي غیر متعینه الاحکام بل مثال درته پیش کوم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خو مې د قران نه درته مثال پیش کړو د حدیث نه مثال اذا كبر فكبروا کله چې امام الله اکبر وای مقتدیان دې الله اکبر وای واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد یو حدیث دی پیغمبر علیه السلام وای اذا كبر فكبروا امام چې الله اکبر وای مقتدیان دې الله اکبر وای مقتدیان ته الله اکبر وای فرض دی واذا قال سمع الله لمن حمده او چې امام سمع الله لمن حمده وای فقولوا ربنا لك الحمد مقتدیان دي ربنا لك الحمد ويو ده ربنا لك الحمد لوستل فرض ندي ربنا لك الحمد چې د مقتدینه پاتې شو مونږ کی ګوره یو حدیث ده دو حکم پکې راغله یو حکم سره مجتهد لګی چې دا فرض ده او د بل حکم سره مجتهد لګی چې دا فرض نه ده دا غیر متعینه الاحکام دي حدیث کې صراحتا نه دی راغلی مجتهد پکې دا لګی د دلایل پرانا کې لګی نو دا 15 مسائل دي اجتهادي نو ګوره خلاصه دا شو چې تعریف د تقلید دا شو چې تقلید څه ته وایي کا بس وقاعده دي په اجتهادي مفتا به مسائلو کې د غیر مجتهد د پاره بغیر د مطالبه د دلیل د داسې مجتهد د خبره منل چې دغه مجتهد والے په دلیل شرعي ثابت وي مذهب اصولا فروعا مکمل مدوني او دا مذهب مقلد ته په تواتر سره را رسیدلی نو اول قید داو چې په اجتهادي نو تقلید پچا کی کیږي اجتهادي مسائل کې اجتهادي مسائل دا 15 دي زدم کړه کنه په دې ډیر اعتراضات د فقيه سحر مم تاسو ته درس کیو ویلې یو وبې ده په دې سواد اوسې د سعودي نه راو شړلو یو د ترلوري وا چا ورته 3 طلاق ور کړو دوړه د یو کلی دي نو ور دمه دا چا ورته 3 طلاق ور کړی دي نو د خپل ترلور د پاره وای چې 3 طلاق یو ده نو د الکه د الله نه وډار شه د ترلور بدیننی سبب نه نو 3 طلاق یو دي خدري طلاق یو دي وسی سعودي ولا راو شړلو چې ته څنګه د زنا دعوت خلکو ته ورچاله نو وس دلته په خبر کې کله وکوڅه کې کوڅه ډب ګرځي کله بل کوڅه کې ها اول اعتراض داده ګوره اغه ځان ته چټ لیکي ځان ته سو کې نه ورلېږي میاش کې یو ځلې ځان ته چټ لیکي چټ کې لیکلي ته د چا په مذهبي دیوس مکار انداز باندې وای عجیب سوال دی بس زه قرآن او حدیث منم قرآن او حدیث دا جواب شو قرآن او حدیث خو منصوصات دي او ستانه سوال د اجتهادیاتو شوی دی ته د چا په مذهبي تقلید خو په اجتهادیاتو کې کېږي دا 15 اجتهادیات ته د چا په مذهبي یعنی په دې 15 اجتهادي مسایلو کې ته په دین څرنګه عمل کوي خپل مجتهدي کده بل مجتهد پر راهنمایي کې عمل کوي او ته په جواب کې ورته ذکر کوي منصوصات چې زه قرآن او حدیث منم نو په دې کې د چا اختلاف دی دا خو قادیانی مو زه قرآن او حدیث منم دا خو شیعه مو زه قرآن او حدیث منم
دا خو یو ګمرام وای چې زه قرآن او حدیث منم. دې کې خو د چا اختلاف نشته، په دې کې خو اختلاف کفر دی. نو اول اعتراض دفع شو. کله چې ته وابي ته وای چې ته د چا په مذهب یې، هغه درته وای زه قرآن او حدیث منم، نو ګوره وام دې کوم ځای او ډب دې کوم ځای خیږي. تقلید اجتهادیاتو کې کیږي او ته ماته په جواب کې منصوصات ذکر کوي. دا اعتراض دفع شو کنه؟ دا په دې تشریح دفع شو تاسو. دویم اعتراض، کله وابي تاسو ته وای ته په عقایدو کې د چا په مذهب یې، نو ته اول دا ثابته که عقاید په دې پنځو کې ماته داخل که دا پنځه اجتهادیات شو. عقاید په دې پنځو کې کم قسم دی؟ عقایدو کې خو تقلید نشته، تقلید په دې پنځو مسائلو کې کیږي. دا دایره د تقلید ده. د دې نه اخوا ته په بل شي کې تقلید نشته. شرعي فقهي تقلید، فقهي تقلید په دې پنځو امورو کې کیږي. انورو په اهل لغتو کې د اهل لغتو تقلید کیږي، د صرفیانو د نحویانو، خو دغه فقهي تقلید مونږ یادو. دا په دې اجتهادي مسایلو کې کیږي. نو ګوره اول اعتراض چې ته وابي ته وای د چا په مذهب هغه درته وای زه قرآن او سنت باندې عمل کوم، نو ته به ورته وای چې وام دې کوم ځای او ډب دې کوم ځای خیږي. قرآن او سنت خو منصوصات دي او زما د سوال تعلق د اجتهادیاتو سره دی. په دې پنځو اجتهادیاتو کې ته مجتهد یې که د بل مجتهد په رهنمایي کې عمل کوي. کوي چې مجتهد یم نو خپل مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت کا. قرآن سنت اجماع دا شرعي دلیل دی. تشه دعوه خو احمق سړی به ومني چې هغه درته وایي زه مجتهد یم او ته ورته وایي چې لبیک بس صحیح ده مجتهد نه، شرعي دلیل به ترېنه غواړي. دا اول اعتراض شو. دویم اعتراض، تاسو باندې اعتراض کوي چې په عقایدو کې د چا په مذهب یې، نو تاسو په کومو مسایلو کې د امام صاحب په مذهب یې؟ په دې پنځو اجتهادي مسایلو کې. عقاید په دې پنځو اجتهادي مسایلو کې نه دي، له دې وجه نه عقایدو کې تقلید نشته. دا به بیا درته ان شاء الله را روان درس کې بیا پوره تفصیل درته کوم چې کله کله خو تاسو وایي چې موږ په عقایدو کې د ابو منصور ماتوریدي په مذهب یو، نو هغه به ان شاء الله چې در روان درس کې درته کوم. نن خو صرف دا زده کوي. د اول قاعده تشریح درته کوم. عقایدو کې د چا په مذهب یې؟ شاباس وایي جواب. عقایدو کې تقلید نشته، تقلید اجتهادیاتو کې دی او اجتهادیات دا پنځه دي. بیا اعتراض، بل اعتراض، قرآن او سنت شته نو فقه ته څه ضرورت دی؟ جواب دا دی چې قرآن او سنت خو منصوصات دي او فقه خو اجتهادیات دي کنه. اجتهادیات او منصوصات په دې کې فرق کوه. نو فقه اجتهادیات دي او قرآن او سنت منصوصات دي. بل اعتراض، دوی وای الله او د الله پیغمبر شته نو امام صاحب ته څه ضرورت دی؟ الله او د الله پیغمبر نه چې کوم شی را نقل شوی هغه خو منصوصات دي او امام صاحب تعلق خو د اجتهادیاتو سره دی. امام صاحب ته ضرورت په اجتهادیاتو کې دی، منصوصاتو کې ورته نشته. منصوصاتو کې موږ بې پروا یو د امام صاحب نه. د الله کتاب شته او د پیغمبر حدیث شته. منصوصاتو کې موږ تقلید نه کوو. تقلید په چا کې کوو؟ په اجتهادیاتو کې. اعتراضات خو ور باندې سوچ کوئ. تقلید په اجتهادي مسایلو کې کیږي. بل اعتراض در باندې واردېږي. دا ما چې کوم تعریف درته ذکر کړو، تاسو ته وابي وایي دا تعریف د امام صاحب نه ماته وښایه. دا تعریف چا کړی دی؟ الله کړی که پیغمبر کړی که امام صاحب کړی دی؟ نو دا تعریف ماته د امام صاحب نه پیش کا. نو جواب دې زده شو. آیا دا تعریف په دې اجتهادیاتو کې دی؟ که دا تعریف په دې اجتهادیاتو کې وي بیا د امام صاحب نه درته ښیم، خو دا تعریف خو په اجتهادیاتو کې نه دی. په دې پوه شوئ؟ بل اعتراض بیا کوي. دې اعتراض کې بل اعتراض وای دا تعریف مونږ ته د امام صاحب نه پیش کا. چالاکه وابیانی یو وابي دی، یو دوه وابیان دی، یو بل ته ټلیفون کړی دی. دا یو بل تلبیس ابلیس دی. خپلو کې یو بل ته ټلیفونو کې یو نه حنفي شي بل وابي شي. نو دا حنفي دی، دا وابي دی، حنفي ته وای ته د تقلید تعریف ما ته د امام صاحب نه پیش کا. نو هغه غلی شي. نو چې غلی شي ورته ګوره وای حنفي ملامته. نو تاسو تم د اعتراض کې ما درته تعریف وکړو، نو تاسو باندې اعتراض کوي وای دا تعریف مونږ ته د امام صاحب نه پیش کا. نو جواب هم زده شو. مونږ د امام صاحب تقلید په چا کې کوو؟ اجتهادیاتو کې. اجتهادیات دا پنځه دي. ته تعریف په دې پنځو کې ما ته داخل کا چې زه درته بیا وښایم. بیا اعتراض واردېږي چې تقلید په اجتهاد، دا تعریف په اجتهادیاتو کې نه دی، نو بیا به په منصوصاتو کې وي. نو بیا خو به قرآن او سنت کې ښایي. نو که منصوصاتو کې وي قرآن او حدیث کې وښایه، که اجتهادیاتو کې وي نو د امام صاحب نه وښایه. نو جواب دا دی چې ګوره مونږ د مشکات په مقدمه کې امام تاسو ته ویلو چې علوم په دوه قسمه دي، علوم عقلیه او علوم نقلیه. علوم عقلیه بیا په دوه قسمه دي.
علوم عقلیه عالیه او عالیه. علوم عقلیه مې درته دوه قسمه کړي وکړه. علوم په دوه قسمه دي، عقلی او نقلی. علوم عقلیه بیا په دوه قسمه، عالیه لکه فلسفه رمل او جفر، او عالیه لکه منطق علم منطق. نو دا په عقلیو کې. او په نقلیو کې مې تاسو ته ویلو چې نقلیه بیا په دوه قسمه دي، عالیه قرآن او سنت او فقه، دا درې واړه مې درته عالیه کړي. او بل عالیه دي لکه دا نور فنون. دا نور فنون علوم نقلیه عالیه دي. صحیح شو؟ نو علوم نقلیه په دوه قسمه دي، عالیه او عالیه. عالیه قرآن او سنت او فقه ده، او عالیه پکې دا نور فنون دي. دا تعریفات چې دي په دې فنونو کې راځي، علوم نقلیه او عالیه کې راځي. او دا منصوصات او اجتهادیات دا د عالیه دي. عالیه درې شو کنه، علوم نقلیه عالیه درې دي، قرآن، علم التفسير، علم الحديث او علم الفقه. موږ داسې ویلو، علم التفسير او علم الحديث او علم الفقه. نو ګوره علم التفسير او علم الحديث دای منصوصات، او علم الفقه دای اجتهادیات. نو دا علوم نقلیه عالیه په دوه قسمه دي. او دا تعریف چې دا په علوم نقلیه او عالیه کې دا په غټیټه مرتبه کې دی. نو د دې د اهل لغت نه خودل پکار دي. او زه به درته د اهل لغت نه وخایم، را روانه جمعه کې بل شل تعریف درته ذکر کوم، او نن مې دا ټولو خلاصه درته ذکر کړم ان شاء الله. چې پوه شئ تر دې ځای پورې سبق بشو. دا د یو قید تشریح مې درته وکړه. زه خیر د لګ لګ به وایو چې خمس دش حضرت تاسو باندې اوس دا د اعتراضات او جوابات را ترا کوي. اعتراض اول در باندې دا کومه چې یو سړی تاسو ته وایي چې زه په قرآن او په سنت عمل کوم، بس امدا زما مذهب دی، قرآن او سنت زما مذهب دی، زه په قرآن او په سنت عمل کوم، بل هیڅ شی نه منم. نو څه به ورته وایي جواب کې؟ قرآن او سنت مذهب نه دی. قرآن او سنت خو منصوصات دي، او منصوصات دین دی. نو دې ته مذهب مه وایه، مذهب اجتهادیاتو ته وایه. نو دا تپوس د اجتهادیاتو په باره کې شوی دی. دویم اعتراض در باندې کومه، تاسو په عقایدو کې د چا په مذهب یې؟ عقاید په اجتهادیاتو کې نه دي داخل، اجتهادیات دغه پنځه دي. دریم اعتراض در باندې کوم، قرآن او سنت شته، نو فقه ته څه ضرورت دی؟ قرآن او سنت منصوصات دي، فقه اجتهادیات دي. خبل اعتراض هم دې ته ورته اعتراض دی، الله او د الله پیغمبر شته، نو امام صاحب ته څه ضرورت دی؟ الله او د الله پیغمبر موږ د منصوصاتو نه مستغنی کړیو، امام صاحب ته په اجتهادیاتو کې ضرورت دی، ځکه مجتهد ته په اجتهادیاتو کې ضرورت دی. قرآن کریم کې اجتهادیات الله او د الله پیغمبر ته نه منسوبېږي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا الله د الله خبره ومنه، د الله خبره قرآن دی، ګوره قرآن الله ته منسوب. و اطیعوا الرسول د مصطفی خبره ومنه، د مصطفی خبره حدیث دی، حدیث مصطفی ته منسوب. و اولی الامر منکم د فقهاو خبره ومنه، د فقهاو خبره فقه ده، ګوره فقه الله ته منسوبه نشوه، مجتهد ته منسوبه شو. نو فقه ته مجتهد ته په چا کې ضرورت دی؟ په اجتهادیاتو کې. بل اعتراض ګوره تاسو باندې کله کله وابیان داسې اعتراض وکړي چې ما ته دغه تعریف د امام صاحب نه پیش کړه، نو ته به ورته جواب ورکړې شابه چې دا تعریف په اجتهادیاتو کې نه دی. بل اعتراض در باندې کوم چې تعریف په اجتهادیاتو کې نه دی، نو خو به په منصوصاتو کې راته وښایه. نو جواب دا دی شابه چې اجتهادیات او منصوصاتو ته علوم نقلیه عالیه تقسیم شوي دي، او دا تعریفات په علوم نقلیه او عالیه کې دي، عالیه کې نه دي، عالیه کې دي. خدا یو قید الا یو قید مو ویلي په اجتهادي را روان درس کې به ان شاء الله د مفتابه مسائل خبرو بس دا برورو وایو چې خمس دشي